نن سبا چاته په دنیا کې خکېدل نشته خو بیا د پاکستان عوامو له خو بیخي یو انسان نشي خکېدی. غټ مثال سېنیټر مشتاق احمد دی چې د خلاف هم مختلف خلک پراپګانډې چلی. څوک وایي چې د خپل ځان خبرونو کې جاري ساتلو دپاره دی غزا ته تللی دی، څوک وایي چې د خپل ځان هایلایټ کولو دپاره غزا ته تللی دی، مختلف قسم لکه خلک وایي چې د خپل مفادو دپاره غزا ته تللی دی. نو دا کم خلک په ده باندې تنقید کوي نو هغه خلکو ته به ایټ لیسټ زه ده ووایم چې تاسو به د خپل ځان مشورولو دپاره تلي وئ، تاسو به خپل ځان خبرونو کې راوستلو دپاره تلي وئ، تاسو به د خپل پارټي خو کولو دپاره تلي وئ. په 25 کروڑ عوامو کې واحد یو سېنیټر مشتاق احمد چې د غزه مسلمانانو مدد دپاره لاړو، خو د هغه خلاف هم له بده مرغه زموږ پاکستانیان خبرې کوي او مختلف قسم خبرې کوي. تاسو لري دا هم معلومه وي چې سېنیټر مشتاق احمد حوالې سره لا دا خبره هم ډیره زیاته وایرل ده چې سېنیټر مشتاق احمد ګیر دی خو پته هم نه لګي چې کم ځای ګیر دی او کم ځای ګیر نه دی. تاسو لري معلومه وي چې کم دغه ناجایز ریاست ته هغه ګیر کړي دغه ګلوبل سمود فلوټلا چې کم 40 کشتۍ روانې شوې وي د هغه مسلمانانو مدد دپاره، د هغه مظلوم مسلمانانو مدد دپاره، نو هغه دغه ظالم ریاست ګیر کړي وي په سمندر کې او هغې کې چې څومره هم خلک هغې ګرفتار کړي چونکې اوس د هغې حوالې سره دا خبرونه هم راځي چې به دی یورپ ته ډیپورټ کوي، پاکستان ته یا مختلف ملکونو ته نه لګي بلکې دی به دغه ناجایز ریاست نه دی به یورپ ته ډیپورټ کوي. خو زه چانس شته چې ژوندي به وساتي لکه لږ ډېر امید شته دی. خو بیا هم سېنیټر مشتاق احمد چې کومه کارنامه کړې ده ګوره په پاکستان کې هم عمدې سېنیټر مشتاق احمد د دغې خلکو دپاره احتجاجونه کول چې دلته ولا هم ډېر زیات مشکلات جوړ شوي وو چې تاسو له معلومه یا پولیس سره جګړه هم کړې وه چې پولیس ورله ویلي چې لکه ته تا سره د هغوی دومره غم دی نو ته ورله هلته لاړ شه. نو بیا چې کله را سېنیټر مشتاق احمد روان شو نو ویې وي چې زه دا د روان شوم، هغه پولیس له وایي زه دا پیغام ورکوم چې زه دا د روان شوم. خو اوس هم دغه سېنیټر مشتاق احمد دی چې ډېر خلک ورپسې خبرې کوي، تنقید پې کوي. جوړه ګوره اپریسیشن نشته دی چې یاره مونږ یې اپریشیټ کړو، خو د پاکستان خلک چې کوم دي په سیاست کې دومره بغض او کینه کې انوالو شوي دي چې د یوې پارټۍ سړی چې کوم دی د بلې پارټۍ سړی که ډېر هم ښه کار کوي خو هغه اپریشیټ کېږي نه بلکې په هغه باندې تنقید کېږي. اوس دا د جماعت اسلامي نه تعلق لري چونکې د په حمایت کې پرون جمعیت علماء اسلام هم د جمعې پر ورځ ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړو چې موږ به ټول ملک کې احتجاج کوو. نو پرون د جمعې مونځ نه پس په ټول ملک کې یو احتجاج شوی دی د سېنیټر مشتاق احمد دپاره. خو بیا هم څه خلک داسې د نورو پاټو شته دی چې په دې غریب باندې تنقید کوي چې د په خپل ځان په کس دلته ورکړی دی چې د هایلایټ شي، خلکو له هایلایټ شي او ځان مشهورول غواړي او فلانې او څوک یو قسم خبرې څوک بل قسم خبرې. نو هغه خلکو له به زه دا ویم چې تاسو ښه ډېر خلک پکې دا هم وایي چې د هغه سرلتونو په پاکستان کې چې دا کم ځایونو کې امن نشته یا مشکلات دي نو دې ځای له ولې نه تلو. نو دغه ځای له تاسو لاړ شئ که نه، دغه ځای له تاسو ولې نه ځئ چې تاسو په ده تنقید کوئ، تاسو ولې نه ځئ. خو خیر دا زمونږ ملک ته تاسو له مو ووایي چې نن سبا ښه کېدل چاله نشته دی او بیا د پاکستان سیاسي خلکو له خو بیخي ښه کېدل نشته دی. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې د دې حوالې سره ستاسو څه پوینټ آف ویو دی خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.